بجلیګر مولا قانون لاس کې واغستو، بیا اودسه خبرې وکړې، بیا اودسه نامې واغستې د بزرګانو، قانون لاس کې واغستو. خدای له بس جواب ورکول. زما دې د خدای په ذات قسمی چې د پاکستان د ترو اوټ پاکستان د مسلمان کم درد زما په زړه کې دی، والله العظیم کاغذ تاسو په زړه کې شته. زه دا غواړم چې یا الله سحر چې راپاسم او د پاکستان ټول نظام د خدای د قرآن لاندې وي. زه دا غواړم. نو د الله د کرم نظر بیا وګوره چې په پاکستان به څنګه وي. زما عزیزانو د پاکستان اول د پاکستان غوندې فوج والله که په ټوله دنیا کې داسې تکړه فوج تا لکه د پاکستان چې دی، او زمونږ د لاسه تباه دی، زمونږ د لاسه غرق دی. د پاکستان غوندې مجاهد مزاج په ټوله دنیا کې نشتا، او زمونږ د لاسه تباه دی او زمونږ د لاسه غرق دی. نو زما عزیزانو دا دعا په اخلاص کوئ چې الله دې د دې ربیع الاول د میاشتې په برکت هغه کتاب چې د چا تکمیل پالیوم اکملت لکم دینکم باندې شوی، الله دې د ټول ملک نظام هغه کتاب کی، او کافر ملکونه دې الله د صفای هستی نه میټاو کی، او مسلمان ملکونه ته دې الله هغه هدایت کی چې کم هدایت خدای ابوبکر ته کړو، کم هدایت خدای عمر ته کړو، کم هدایت خدای عثمان ته کړو، کم هدایت خدای علی ته کړو، کم هدایت خدای امام حسن او حسین ته کړو. څه دشمنی و د یزید ور سره چې امام حسن او حسین په سره د بالا بچ ځان قربان کو. هیڅ دشمنی نه و سوا د دینا چې یزید ته د هغه کتاب د دفعات او خلاف چې کم کتاب زما په کور کې زما په نیکه نازل شوی، نو امام حسین په سره د بچا کچ ځان قربان کو کنه. نو دا دې شیو حضرات تم زوایم چې امام حسین تمام بچی په یزید قربان کړی د قرآن د پاره. نن تا د امام حسین مینا صرف په محرم کې لس ورځې وي، هغه نه وروسته بیا نه لکه زمونږ زنیانو دین رایات په بارافات کې څه شو ارشاد پټ شو. انجمن تبلیغ قرآن و سنت و چې بارافات تیر شي اسلام هم تیر شي، اسلام هم تیر شي. نه عزیزان استاد زړه د معشوقي ګوري، استاد زړه څو یار وختي چې جب تصور دل میں ہو، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. ہر وقت با دیار پہ زلفو تڑلے اور وہ بچہ کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. د زړه په آئینه کې با هر وخت د محمد رسول الله تصویر ګرځي او چې سرداسي کې پکې ګوري. عزیزانو دا د مليانو نه بیا تاسو کوي چې استغراق په درې قسمه ده. یو استغراق فی الشیخ ده، یو استغراق فی الله ده، یو استغراق فی الرسول. الله سره دي چې مینای لکه رابعه بصری و 24 غنټه الله 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 الله. په خدای قسم او بیا په خدای قسم او بیا په خدای قسم چې مولانا اشرف علي تنوین نن اتیا کاله مخکې درې قسم خوړلی، والله بالله ثم تالله مجھے خدای لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے.
په دلی کې یو مړی وشو، مفتی کفایت الله زمانه وا، منځ او داسې نه کړی چې مولیانو ویلي چې جنازه مه کوئ، دا پلیت دی. مفتی کفایت الله صاحب نه استفتاء وشوه چې مونږ او داسې نه کړی او دا جنازه یې څنګه ویل داسې یو گواه پیدا کوي چې په زندګۍ کې په غلطۍ چاته الله نوم د خولې نه وځي، په غلطۍ نو هم جنازه وکړي، په غلطۍ او چې د زړه نه وي چې الله 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 الله. رابعه بصري شپه او ورځ الله 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 وایي ټول الله الله الله. د نیمې شپه ده حال پر راغی. اوس حال څه ته وایي؟ نو تاسو په ایمان وایي چې تاسو حال پیژنئ. شیخ صاحب ته پیژنئ، تا خو به هم ګومن ساتلي ګیره به ګومن دی. حال څه ته وایي؟ رابعه بصري حال راغی نو نیمه شپه ده او وایي چې یا الله زما زړه وچاودو په الله الله ویلو باندې، او تا یو ورځ مو نه وي چې زه دا یم. په حال کې الله ته وایي چې زما زړه وچاودو په الله الله ویلو، او یا الله تا یو ورځ مو نه وي چې زه دا یم. نو आवाज ورته وشو. رابعه بصري ښځه ده، आवाज ورته وشو چې گفتا اللہ ہے تو لبیک ماس، گفتا اللہ ہے تو لبیک ماس، وی نیازو شور و دردت پیک ماس. اور اب یہ داستا اللہ ویل چی دی دا زمان لبائک دے وایا حاضر در تولارن سغواری. رابعه بصري ښځه ده او چې د زړه کور د الله کورو او په جبه الله نو اسمان نه ورته आवाज شو. مجنون په لیلا مین دی، یو شپه ناست دی کوټه کې. نو یک شبی مجنون بخلوت گائے راز، گفت اے پروردگار بے نیاز، از چرا نامم تو مجنون کر دئی، عشق لیلا با دلم چون کر دئی. نیمه شپه ده. یو مولا رانه تپوس وکړی چې دا مجنون دا قصه مانا نه یم رښتیا دي که نه؟ مانا ما ته وایي چې دا ما اتكلم معيتي العربية، أنا لا أدري لسان الأفغان، اتكلم من ما سر عربي كي خبرك أختوذ أنا بيجي ما توين أنا العربي نبيجي ما أنت لا تدري العربي، ما توي جنان نبيجي، ما أنت جاهل، لما تكلم معي؟ تذهب. ما ترى في ملا شيلو كي كنا ملا شيلو كي زي بديه بستنفك هو كويس فيه دورت عربي كي شيلو شما دي عربي كي شيلو شما يخلي تنقل فاتي شيل ما يجين خبر ايش مولانا يروم نن زرك على مخ كتير ده دولس دفتر مصنوي لكل ده رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام معجزات په مصنوي کې راوستي، تمام معجزات، یو معجزت بار نه ده. هغه مولانا يروم خبره رښتیا ده. اوس خټول دا کړیا کباړ پاتې شو. لا هغه مليان غرغشتو مولانا او مولانا ادریس کاندیلوی، مولانا احمد علی لاهوری، مولانا درخاستی، غرغشتو مولانا صاحب، د غلجو میا صاحب، نافع ګل میا صاحب، اسیر مالټا. چې زه به ولیدم ما ته به بجلی ګرا بلان جی عبد الرحمن بابا یو قصیده ووایا، دا اسیر مالټا به ما ته وی کوم چې د شیخ الهند سره په مالټا کې انګریزانو سلور کاله قید کړو. مولانا وزیرګل به ما ته وی بجلی ګرا یو قصیده ووایا، دا ګلاس راکا اسه زه ته ورغلې ما نو کټوره او به مسکلې
دا کټوري دا سند داسې ماتې وي نو مالو بس که مناظور دی چې ودرېږه چې کور نه بل کټوری راوړم نو میا صاحب ورته وایي چې همدې کې بیس کي دا مونږ په دې کې نه څکو څه همدې کې یاره په خدای قسم چې د هغه غصه زما په بیړه نقش ته جواب تلخ مې زی بدله به لاله شکر خارا خسته خولې سره تریخ جواب ډېر خوند کوي همدې کې مونږ سره هلته دکان کې مونږ د خاورو کنډول ساتلی دی نو دا سومبور چې راشي که نه دا غوړ غوړ او بس کومه نو په هغه ورځ یو راغلی نو هغه ډېر غوړ پاتې شوی نو چې هغه اوبه وغوښتې داسې دي دا سنت دي ښه جبه شونډه داسې کړه په نازله باندې وسکلې د قسته مې د خاورو کنډول ساتلی دی چې دا غوړ غوندې راشي او د خاورو کنډول کې اوبه ولوي د قسته زما په در کې د دنیادار سړي هېڅ قدر نشي دنیادار بسي دولت بسي قدر د طالب کوا قدر د عالم کوا قدر د چا غریب ملنګ کوا هغه خبره رانه پاتې شوه نو دا حکومته د یو غریب زړه دردول چې سل ځله کعبه ورانه کی الله پې دومره نه خفه کېږي لکه د یو غریب زړه درد چې ودردوي او الله پې خفه کېږي دا د چایو ګنډو والا د خدای خاطر وکړي چې منیسئ په دې بال بټ له روټۍ پیدا کړي دا خلک به څه کوي کمیټۍ والا را سم شي ریړې نه پرېږدي دلته یو راغلی یو هڼ استاد و د کمیټۍ هڼ استاد څه شو وایي هڼ استاد راغلی نو دا ریړې بیا ټولې نیولې و کمیټۍ ته بیا په لارۍ کې اچولې هلکه دا څه کې وجی فټ پاتونه ټول بند کړي او زنانه نشي تېرېدی نو مال په غبرګ شي په ټپو کښېنې چې نظر دې نه لګي په خپو لاسونو شل شي چې کونه دله بل پاکوي او غل نشي پاکولی په غبرګ شي نو ریړو والا چې په بازار کې الوګان او شلتالان او ټماټر او دا خرڅ نه کړي بېګاله به څه کوي دا به غلې کوي دا به ډاکې کوي دومره کلرکان وباسئ په خزانه بوج دی دومره چپړاسیان وباسئ په خزانه بوج دی دې خو وګورئ په پردباغ کې کروڑونه روپۍ چې په ډسکو ډانس باندې ولګېدی په خزانه بوج نه دا بوج نه د 1000 روپو چپړاسي یا د 2000 روپو کلرک چې دی په خزانه بوج دی کروڑونه روپۍ په فضولیات او دمتوبونو باندې او کنجر قیوم سټیډیم کې تاسو سټ حال کړی جس میں بہاران 7 سال تقریبات کونسلرانو له صاحب لکونه روپۍ ورکړي دي په سړکونو دروازې جوړې کړې 7 سال تقریبات او سب مبلیلونه لاس کې ورکړي دي مونږ سره یو دی کونسلر دی نو دا هغه دا لاین مخکې تللی دی دا رسته وتې ده هغه که دې ورځو کې درته وښیم په دې ګرمۍ کې په بوټانو کې جرابې اچولي نو مخې مخکې دی او دنبالی رست او مبلیلې په لاس کې دا په خزانه بوج نه دی او ریره سره باټینګن چې خرڅوي جنانه نشي تېرېدی زنانه دي الله پاک د چرګو په مرض مرداري کړي یوه پاتې نشي ستاسو زمونږ ټولو ښځې دې خدای مړې کړي وایه امین ووایه څه مو وایه ښځه دې شته زماني مرګ ښه وایه چې یوه پاتې نشي نو د ښځو کار څه دی چې بازارونو ته راوتي دي د دوی د لاسه به څوک مزدوري هم نشي کولی مزدوري به نشي کولی نو چې منې کولی نه شي چې خلاص شي ښه به یې که نه ما یې که خدای دې ووایي نو زما عزیزانو واورئ په کلاو غوږونو زړونه دا الله او د محمد رسول الله د مینې کور کوي زړونه زړه په خدای مین کا
او د مجنون خبره پاتې شوه. ٹائم پورا ہو گیا دفعو. نو مجنون وئی چې یا الله زما دا نامه دې مجنون ولی یې کېده او دا د لیلا مینه دې زما په زړه کې اچولې ولې ده. نو پاس نه ورته آواز وشو چې که سوئے وہ یک شب مجنون بخلوتگاہ راز گفت اے پروردگار بے نیاز از تیرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادل ہم چوں کر دئی. آواز ورته وشو کار لیلا نیست ای کار منست. اسمان نورتا څه شو آواز ورته وشو چې کار لیلا نیست ای کار منست. حسن لیلا عکس انوار منست. او مجنونا دا تمہیں چلے ونے کرے دا د لیلا کار نه دی او په لیلا میں مین کرے دا د لیلا کار نه دی. د لیلا په مخ کې زما د نور تجلی دا تو په ما میں نه په لیلا مین نه. واہ واہ مجنون څه وایي بیا. گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کو نندے یا فرین. مجنون وی کدا ټول دنیا پما فرین آفرین وئی لیکن من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس. ټول دنیا پما آفرین وئی زما د چاپ آفرین پروا نشتا دینا پس د لیلا کنزل بزما فرینی. چې د لیلا په مخ کې زما د محبوب جلک دی نو د لیلا کنزل ما ته بیا زما صفت دی. عزیزانو داسې شک پیدا کړي چې معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے. معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنوں کو لیلا نظر آتا ہے. د معشوقی رتبہ په قیامت کې وګورا چې د الله انوار او تجلیات مجنون وګوري وای بدام لیلا. نو زما عزیزانو منصور ځان نه جوړ کړي چې استغراق فی الله راشي او به د الله نه بل څه درته نخکاری او به د محمد رسول الله نه بل دردم په زړه کې نه. دا وعده را سره کوي. مانند جمعه تقریبا کړه دې مرای می خوږیږي پیمان چوپ کر دفعو ادا اند بندنګا مرای می خوږیږي ستړی من رحمان بابا لیونه شمنن میار لیدل نه دی. لیونه شمنن میار لیدل نه دی. ما د درس جهان سردار لیدل نه دی. والله چې کتلې و په جون ورته ځان ښودلې. رحمان بابا درو خو نه وایي. لیونه شمنن میار لیدل نه دی. ما د درس جهان سردار لیدل نه دی. ساقی نشته چې یو جام د میورا کی بے ساقی میں جام تیار لیدل نه دی. زر خرچیږي چپ او ٹھیک ده چپ کر څه وایي چې hey پریږدې دا په خود نه دی. ما ته ګورئ ما ته پریږدئ. ساقی نشته چې یو جام د میورا کی
ساقی نشتا چی او جام دا میورا کی بے ساقی میں جام تیار لیدلے ندے دیکھو گرے دا کروڑ روپو شیر دے یو زر خرسیگی دا نسب پختنا نشتا زر خرسیگی دا نسب پختنا نشتا پا جرگا کی میں نیستگار لیدلے ندے چی پیسہ ورسر نوی خود غریب دے ما غریب سڑے و خیار لیدلے ندے دیکھو گوری مالدار سڑے چی غل خوری نمونگا چول شاد تی ہوئے شاد تی کہو دا سکنے کہو خان خلینا دی شاد بیگی اگینا بغل را بیگی خان خلینا دی شاد بیگی او غریب سڑے چی خبر ہو کی نا مڑا دی حیثیت تا دی اگورا خدای دی بے خوبا سلا سبلا دے دلی راولی ماتا مال راولی دا بودا دی خورا شا دی خوا دی خورا شا دی خورا شا در دی شین شا غریب سڑے دی یو کروڑ روپو خبرو کی نو ورتوی چی کی نمالا دی حیثیت تا دیو گورا تا دا چا پا مخ کی تا خبری کے مونگ سڑے او خان تلے او جرگا کی 302 کیس کے دیکھو گوری دیکھو بپری دی یار اشاری مکوئی کنا خان را سره تلو نو اسړی له چورلو چې چا سره جرګه کولو ناغه ته وای چې موږ راغلی یې او موږ تعالی راغلی یې او تاسو سره خبرې کول غواړو یې هغه تل خان د خوستا په خبره نه پوهیږم ول موږ خبرې کوو یې نو ما ورته چپ کېنه یار ته خبره نه پوهیږي یې کې ولې ته پوهیږي څه مانو ته پوهیږم ته غلې شه بس ما ورته خبرې شي دا د دولتمندو خبرې یې نو رحمان بابا وایي چې زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی زه رحمان د محمد د درخواک روب یما زه رحمان د محمد د درخواک روب یم ما یو بل داسې دربار لیدلی نه دی بیا وایي وای کا په قدر په قیمت برلی اسمانې واوریو تاسو کې چې ځان ته دا شی وایي که نه هغې ته وایي دا داسې به نه ځي داسې به ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په لاره تلو نو داسې به تلو صحابه وایي ځي داسې مخامخ ګورئ نه ولې الله ته ګورم نو دغه په مخ کې مې هر وخت سر ټیټي هر وخت ټیټ سر روان که په قدر په قیمت برلی اسمانې خودبیني مکړه د خاورو بندیوان یې بیچاره عاجز وربشي تور تملا بیچاره عاجز وربشي تور تملا که رستم غوندې د هر پهلوان یې کم زمان بمدغه مات ریز مریز پریوزی سو بسور پا اس دا عمر تیز روانی دا عجل پا نقارو بدی تاراج کا کد دستی دنیا راج کوی سلطانی اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لاڑ اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لاڑ باقی تبسو مقیم پدا جہان یہ خدای دسی کولی شی کنا میں نجارو شی ویل بے کنا میں نجارو شی
یو چې پکې رسته راغی باری مینډیټ ما مینډک ته کې ویلې اوس مینډک خو هغه ته وایي که نه چینډک ته وایي نو دلته راته سرکاري اطلاع وشو چې دا مینډک مه وایه مینډیټ دی مال نو زه انګریزي نه پوهېږم که خو باری مینډیټ چې وایي باری اکثریت وایي هر ټکي انګریزۍ کې ولې ورمنډئ نو ما مینډیټ نه مینډک ځکه جوړ کړو چې زه په مینډیټ پوهېږم نه باری مینډیټ انجام یې درته خدای وښودو که نه نو زه د خپل صدر صاحب ته ویم چې مغرور مشو شاهان دیگر است مغرور مشو شاهان دیگر است څه وایي اورنګزیب دارا شکور شاه جهان لاړ باقی تبسو مقیم پدا جهان یې مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر چی یخلیوی پسنا درب گویانی دادی خامی اندیخنا دا کم دلیلا چی ازغی کری پتا ما در ریحانی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی قیامت کې به دوه ډلې جوړې شي ښي طرف ته د جنتیانو ډله او ګس طرف ته د جهنمیانو ډله نو پته نه لګي چې موږ به په کومه ډله کې د جهنمیانو ډله کې به روان یو او که د جنتیانو ډله نو زما عزیزانو الله پاک دی تاسو ټول ډېر ښه لري په اخلاص به اوس دعا کوئ په اخلاص چې الله دې د امریکې اور میګ مات کړي الله دې د واجپای اور میګ مات کړي الله دې د امریکې او د واجپای د مرګرو اور میګونه مات کړي پروردگار دې زمونږ د ملک ته محفوظ وساتي او زمونږ ملک دې الله په صحیح معنو کې مسلمان کی خدایا خپل درد او خپل عشق د خپل محبوب یا الله د ټول پاکستانیانو مسلمانانو په زړونو کې واچي خدایا د اسلام دشمنان تباہ او برباد کړي خدایا د اسلام دشمنان تباہ او برباد مولانا اجمل خان سے دعا وکړي چې الله غریق رحمت کی خدای پاک یې وبخي الله ستاسو زمونږ ټولو مشرانو وبخي خدایا نن کا کمړی یا الله دا ډومبه منزل آسان کی یا الله دا ډومبه شپه په آسان کی یا الله مونږ د قبر د تکلیف نه په خپل امن امان کې وساتي خدایا د خپل سوال او جواب نه په خپل امن امان کې وساتي د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نه کفارو نه په خپل امن امان کې وساتي خدایا د پاکستان د مسلمانانو دا سملا مضبوطه کې چې کافر طاقت جواب نشي کوله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي ادي خبرې واورئ هر شیم په سر ولاړ دی مرګ مم په سر ولاړ دی د ملک جنگ مم په سر ولاړ دی اخوا دې خوا مه ګورئ ما ته ګورئ عزیزانو ما ته په دې دا غصه ځکه راځي چې ما د الله مهرباني ده زما کور کې ټلویزیون نشته او بعضې ځایونو کې د اتفاق نه چرته پېښ شوی ما نو پروتي اوس ځان نه ملا بادرم نشم جوړولی چې بند یې کوي او زه هم ورته وګورم نو دا خلک ورته داسې ناستي اوس لا دا بل ډمتوب چې راوتی دی کیبل نیټ ورک دی که څه بلا ده دا ډمتر او دلته بجلیګر مولا ته چې ناستي نه دغه به کوئ د چرګوټیانو په شانې ما ته ګورئ په بنیادي خبرو ځان پوی کوي
د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ یې ایس بعیده نه ده چې الله هم سره د ځمکې اوچت کی او راولټم کی کولی شي که نه شي کولی سره د ځمکې نو زما عزیزانو په بنیادی خبره ځان پوه کوي دا د هغه چا خبره ده چې کوم د ټول کائنات مالک دی بل څوک شته د ټول کائنات مالک بل څوک شته د ټول کائنات د مالک محبوب د محمد رسول الله نه بل څوک شته همیشه نگاه د عشق په حسن پریوزی سترګې همیشه خسته شي خوښي نو د الله نه خسته څوک شته شته صبغة الله ومن احسن من الله صبغه الله وی مانه زیات خسته څوک دی بیا ستا خستواله خو بنوټی دی نن دی او سبا بنئ الله هغه خسته دی چې و او وی به اور سب فنا شي اور سب ختم شي هغه حسین ذات و او وی به بیا الله چې د ځان د محبوبیت د پاره د چا انتخاب کوي داغه نه زیات خسته به څوک وي هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه با خسته نه څوک و او نه به پیدا شي نو زما عزیزانو ستا زړه دا د دوه شیونو کور پکار دی مولانا ایرون وایي چې بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دار په خدای قسم سینه میں اوشلوا زړه میں راو باسا زړه میں بیا سیره کا دننه پکې وګورا اے محبوبا زما زړه خوستا کور دې نو دې کې د بلچا سکار دې بلچا سکار دې نو زړه ستا د الله کوری زړه همیشه په حسین سیس پریوزی او الله وی زمانه حسین بل پیدا کړي یو که خیالو کوي مونږ داغه حسن تابعداري چې د چا شونډې پرنګ سری وي چا په دې ځای باندې سرخی مګلی دا روزې چې دې په نوسی باندې ویستي نری کړي وي او دی کنه دا اوس مجبور کړي ماشومي ولا غي کې ور کړي چې دام بار بوزه یو هنر چې مړی کې راګه دا وب ها یو بنوټي حسن دے دا مونږه چې لیونی کړیو دا بنوټي حسن دی او خدای وای چې تبا د دنیا ژوند ټول وقف کې اتباع د الله او اتباع د جناب محمد رسول الله ته د سشي لپاره د حقيقي حسن لپاره د جنت د حروبا حقيقي حسن وي قدرتي به شونډم سری وي چهره به سروي مړه دسه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج تتلو او جنت ته جبرائیل بوتلو نو یکدم جنت کې رڼا شو رڼا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال وکړ چې جوړ د الله دیدار دی جبرائیل ورته وی نه دا سره رڼا شو هغه محل کې جنای چې ولاړه ده هغه ته ولیدي نو هغه په خندا شو نو دا هغه د غاخونو چمک په دې ټول جنت پریوت او ټول جنت رڼا کو دا څوک ده
یا رسول الله دا په جنت کې ستا امت لبا چې الله کوم حوري ور کوي دا دغه حورو خدمتګار ده او چې خدمتګار دومره خستای نو چاهورو به څنګه تپوسو شو د پیغمبر نام چې یا رسول الله دا حوري بلوړی وی کمندرای بی رنگ به څنګه الله جواب وکړو کأنهن الیاقوت والمرجان د جنت دا حور بد یاقوت او د مرجان په شانی پرده به څنګه حور مقصورات فی الخیام دا حور بال په خیمو کې بندي وی چې تاله خدای درکړي نو په زندګۍ کې به نه بل سره کتلې وی نه به بل کته شي بل تباډو خارینا تا نه بغیر به بل سره اډو کتلې نه اوس دا مونږه چې کو دا څنګه دي نور لکه څومره شاغوت شوی وسکه حور مقصورات فی الخیام په خیمو کې به بند پیدا وي او خیمه به لري شي او تا ته به ملاو شي تا نه بغیر به بل سړی ورته ښکاریم نه به تا نه بغیر بل سړی لیدی شي الله نن زمون ښځو سال جوړ کړی دی په پاکستان کې سال جوړ دی هر ورځ به دې اخبارونو کې په دې بازارونو دا وخت به داسې کړی داسې وی کني تاسو ویم په خوا به ګیر خریلی اوس ګیرو والا په شرمونو شرمېده ګیرو والا دومره ګیره بی او درې مانه بورای به ځان پسې سوره کړي په موټر سایکل باندې ګیرو والا تباکے گئی بیڑم غر کا شتباکے گئی خزے کنٹرول کئی لونا کنٹرول کئی پا خدای میں دے قسمی تباکے گئی عمر لبجاڑی او سوک بم جڑا رکاولے نش تباکے گئی او پاکستانا نن واجپائی راپورتا شوے دے خبرونوں کے ہوئی پلانا بھی ربطہ رکھے ہوئے ہیں ربطہ رکھے ہوئے ہیں امریکہ بھی ربطہ رکھا ہوا ہے بین الاقوام بھی ربطہ رکھا ہوا ہے واجپائی گانڈو گردے دیم نشی گانڈو پہ کورسائی کے ناستی گردے دیم نشی ننے ٹول پاکستان پر لردان کرے دے کنا رابطہ رکھے ہوئے ہیں امریکہ بخدای د صفحه ہستی نہ مٹا ہوئی امریکہ بد صفحه ہستی نہ مٹاوی نن نہ خبر ادا نن زما زوی دوبای ته تله ول سپیندل سره دي تیرې کړې په دوبای کې یو تقریر کولو ته نه دی پرېښه یو تقریر ولی وته د بجلیګر مولا زوی په دوبای کې اذان او په ابوظبی کې او په هالند کې اذان په لوډ سپیکر بند دی خطبه په لوډ سپیکر بند ده په تمام عرب ممالکو باندې نن د امریکای دومره لوی پنجه تمام عرب ممالک دا وجه څه ده وجه دا ده چې مونږ کې اسلام نشتا مونږ کې دین نشتا مونږ کې مذهب نشتا یو اسامه ده اوس بیا په امریکا ته لګېدلې ده چې اسامه بیا حمله کوي تر اوسه پیدا کړی شو بنی آدم نه پیرې دې بیړه دې غر کشا اجن دې نخ کوي یو سم امریکای نه سره راغو مثال د امریکا کې ویل داسې خوف او هراس ته چې بیا خودکش حمله کیږي خځې ویل په کور کې ټک نه شوی چې میم صاحب منډه کی چې بیا جوړه ډازو شو یو 30 منزله بلډینګ ورته والو نن ټول امریکا په قهر اخته الله دې نور اخته
اللہ دے نور اخته. بنیادی خبر واورئ، بنیادی تمام کافر ملکونه دا نه غواړي چې د ځمکې د پاسه د اسلام او د جهاد نوم وي. د اسلام او د جهاد نوم کافر ختمول غواړي، او اسلام د عرفات په غونډای باندې کامل شوی دی. اسلام بوي او کفر به ختميږي. اسلام بوي که مسلمان ختم کې الله پاک د خپل دین حفاظت بابابیلو کړو په مکه کې. ابراهه گورنر چې په مکه حمله وکړه چې کعبه ورانو ما څوک نو چې د کعبه بدل اغسته وي، نو پاتیانو او په فوج باندې ابابیل مارغان رااله. تاسو هر وخت په منځ کې اورئ ودرېږئ په منځ کې او پوهېږئ نه. دا خار خلق دی اس مسیح تیچ کیوں نماز نہیں پڑھنے؟ یہ ملا لگا رہن دے ٹائم ضائع کر دے. وہی کہ نہ وہی بالا مانا کہ جو اسے گم زه چې ټیکوم او د خپې می ټیک می ادیره ته بچ لاړم کنه نو هغه کې به د خانان ډیرو خانان د دې خانانو خبرې موریدلې دي. تاسو ورته سټیزن کیږي. خان په عربي کې څه ته وایي؟ وای مولانا. خان په عربي کې خیانت کرنے والا، چا چې په د خان نامه یې خدا په قبر ګلونه وورېګا. خیانت کرنے والا دا خانان به ولاړو زه به چې په تقریر درګم په قبر، نو تقریر به مې خوګت نو دوی به دا چل کولو. ما به چې غصه شم ما ورته ته ګوره غړای ته کنه ما ته ویلې شي، ما ته ویلې شي ته چې تقریر بس کا خو ځوړک شکر زما جمعات ته خانان نه راځي، نوابان نه راځي، ټول د طالبانو مونډیان راځي. دغه وجه څه ده چې زما په جبه کې د کونین استن ده، او د کونین استن چې ده بې کوناټي نه په بل ځای کې والي کېږي نه. ته پوه شوې؟ نو چې زه ورته کوناټي کې د کونین استن ووایم نو په ټوپونو شي که نه، نو د جومات له راځي نه نږدې ټول مې بند کړي دي په جومات. نو اس مسیح دې کیوں نماز پڑھنے ملا لگا رہے ہیں؟ ملا څه وایي؟ خدای دې هلاک که چې هلاک شي تو قرآن به وایي، حدیث به وایي، دین به وایي. اے ملا لمیا نمازاں پڑھ دے، نمازی سو جان دے، سلام نہیں پھیر دا لمیا. نو ملا چې لمه مونځ کوي پالمې مونځ کې څه وایي؟ ګرند وایي، ګرند وایي پکې. پہر اشنا لگی خوگی د خپل اشنا خبرې. قرآن د چا خبرې دي؟ نه ټول په ایمان وایي. قرآن د چا خبرې دي؟ یعنی اوږد د خدای خبرې چې اوږدي کې مولا نامولا ستا بدي شي. امام احمد ابن حنبل خدای په خوب کې ولیدو، یو کم سل کرته خدای په خوب کې لیدل. آخر کې چې تاسو کو چې یا الله ته په څه ډېر خوشالېږي؟ الله ورته فرمایل چې حنبله بتلاوت القرآن، زه د قرآن په تلاوت ډېر خوشالېږم، ځکه چې کوم سړی د قرآن تلاوت کوي هم ما سره خبرې کوي کنه، نو چې کوم ما سره خبرې کوي زه خوښ یم، نو چې کوم زما خوښ یا بیا زما مغه خوښ یم چې د چا زه خوښ یم. نو قرآن د خدای خبرې، حدیث د چا خبرې دي؟ نو چې په چا د خدای او د رسول خبرې اوږدې شي او هغه پې بدې لګي، دا د سپي بچی به هم جنت ته ځي، دا به هم خدای بخي. دې ته سوچ وکړئ. نن قرآن ستا په ملک کې په جومات کې ګردونو لاندې او دوړو لاندې پروت دی، د خدای خبرې د ګردونو لاندې پرتی دي،
او د لاډ میکاله خبره د شیشو په المارو کې پرتی دي. دغه ملک سره هم خدای ښه کوي او دغه ملک ته هم خدای په ښه نظر ګوري چې کوم ملک کې د خدای د خبرو او د پیغمبر د خبرو دا قدر او دا عزتي، هغه ملک ته به الله د کرم په نظر وګوري. والله العظیم چې نن ستا ملک کې د خدای او د خدای د رسول خبرو ته د قدر او د عزت په نظر کته دی چې واجپای څوک دی، برش څوک دی، ترش څوک دی، والله کټته کړي. یم تاسو لږ سوچ وکئ او دماغ نه کار والی چې یو خزړی دی، یو سړی پته نه لګي چې کم ځای کې دی او نن یې په ټول امریکا څومره یاره راوستې ده. دا که نه ده؟ که تاسو کې اسلام راغی او دین در کې راغی او مذهب در کې راغی او د خدای او د رسول دردم په زړه کې راغی، په خدای قسم که واجپای ستاسو جواب وکړي شي. واجپای سي اوس دی زمونږ دا صدر صاحب د پاکستان دی مجاهدینو ته آرډر وکړي، اوس که درته په اتو ورځو کې د دلی په قلا لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ونه دروله، ما نه دا ګیره کړي. نن د امریکې په وینا باندې تا د ټول مذهب په تنظیمونو باندې پابندۍ لګولي، ځکه چې امریکا خفه کی. او بله واوره زه د دې ملک یم، زه د ملک دشمن نه یم. الله دې زمونږ ملک په تود بادم نه والی کوي. واوره او بیا واوره، زه درته په ایمان وایم چې رجوع شئ خدای ته او د خدای رسول ته، کني تبا کېږئ، غر کېږئ. هغه زندگی به هم تباه شي چې کومه زندگی به ټول عمر تېروئ. ټول عمر به ته ژوند چا سره تېرې؟ چا سره به تېرې؟ الله سره. ښځې سره خو به نه تېرې، زوی سره به نه تېرې، رور سره به نه تېرې. ټول عمر به ته الله سره تېرې او هغه الله سره تېرېدونکی عمر به دې ټول تباه شي او غرق به شي. خوروا باندې مه مستېږئ. نن ستا د پېښور ما دې کوواټي ګیټ کې یو خبره کړې وه، نو یو شیعه زما شکریه ادا کړه چې تا د بی بی فاطمې د واده چې کوم تاریخ بیان کړی و، الله دې تا ته جزای خیر درکړي. نو ما ورته ویل زما خو ایمان دا دی، راشئ وګورئ، راشئ. زما د زامنو ودونه هم پوښتنه وکئ زما علاقه کې، او زما د لوڼو ودونه هم پوښتنه وکئ زما علاقه کې. که ما د زوی کارت چاپ کړی د واده، زه به د سړي نه نه یم پیدا، د سپي نه به پیدا یم. نن اولیاو کارډونه د واده په انګریزۍ کې چاپ کړي. مالا کارډ راشي په انګریزۍ کې، د انګریز بچیا، زه انګریز یم چې مال انګریزۍ کې کارډ را لېږي. بیا د پېښور په تاریخ کې وګورئ، په تاریخ کې ما په 80 کاله کې د پېښور په ودونو کې کروټۍ خوړلي، د ټول پېښور غول به مې خوړلي. کولی شئ داسې؟ بڑی اچھی روٹی آئی، کے آیا ویچ پیج دیتے، کے آیا ویچ ککڑ آئے، پیرو ننگے ہے کسی کوفتے آئے، چول آئے، بڑی اچھی پھرنی بڑھائی آئی. اللہ کس طرح کھا دے؟ کھلو کے کھا دے، کھلو کے. نن گیره علام یو رونه دغه شیطان نه لګو پاسه یو دام پکې ولاړی یې په تور خاور موړ شي. خدای دې پیدا سي پیچشکا چې کینسر دي
نن د ولاړې روټۍ دا د انګریز قانون دی او د انګریز سسٹم دی. بیا شادي حالونه دا د چا سسٹم دی؟ دومره مهرباني وشوه چې د معتبرو ډمتوب شادي حال ته لاړو او د غریبو ډمتوب کوڅو ته راووت. هغه ورځ زمونږ مخې ته یو جنګ تېرېدو نو ډولکي ورسره و. نو پلار دلی چې دی اتیکې خرڅوي، دا غالک پلار زن طلاق چې دی اتیکې خرڅوي او په دې ګرمۍ کې دغه ته ناستي ده سکرو ته. نو غړچه 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 زه چې داسې وکتل داسې شو، زړه راغی چې ور منډه کړه. بیا مې ویل په تندر دی ولګي، یو خو نه دی که نه چې ټیکې دی. دا قوم د قوم تھرو آؤٹ پاکستان 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، جا کڈی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. ٹولے ہوئے 12 برس ٹولو ہوئے کنا وہ بوڑھا 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، جہاں کڈی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. وہی 10 لکائی میں 12 کال اپنا چکی خیوا، او چې 12 کال پس میرا وستنو مغسی کگوا. مونږ 10 لکائی چې 12 کال اپنا چکی کیم دی او چې روم باسي او مغسی وي. نو تا ته په ایمان وایم چې کله زه دا ګیرو والا په غلط وران کارونو وګورم نو زه دا خپله ګیرې ته داسې لاس کم چې خدایا زما دې ګیرې نه به د سپي لکۍ مخی چې زه دې قوم کې اوسېږم او دې قوم ته زه جلسې او تقریرونه کوم، دې ګیرې نه د سپي لکۍ مخی. خدایا ما نه به سپی مخی، زما زړه ته دا راشي سپی به ما نه خی، ځکه چې سپي سره به د خپل زندګۍ حساب نه کیږي او ما سره به د خپل زندګۍ حساب کیږي. نو ما نه سپی مخه دی. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د عرفات په میدان کې دین مکمل شو، بل دین بنئی، نبوت ختم شو، بل نبی بنئی، بل پیغمبر بنئی. کچا دعوی وکړه د پیغمبرۍ هغه به دجال او کذابي. ما ته نه ښکاري چا ته وینې رسالت کړی؟ دا چا ولیکل؟ دا مونږ چې کوم عمل کوو دا رسالت منلو والا دا توهین رسالت نه دی؟ دی که نه؟ اول خدا را میان ټیکول پکار دی. نو اول به خپل ډله ټیکې نو بیا به وروسته بل ډله پسې نه یې کړه. اول خو د خپل کور غم وکړه، کور زمونږ وران دی. توهین رسالت خو مونږ خپله کوو لګیا یو، د رسالت غوندې خبرې زمونږ نشته، د رسالت غوندې ګرځېدل زمونږ نشته، د رسالت غوندې مړی زمونږ نشته، د رسالت غوندې ژوندی زمونږ نشته. نو توهین رسالت مونږ ټول یو که نه یو؟ نو اول خو مونږ یو که. زه وایم قادیاني په ښه خره واچوم، قادیاني څه ونو خپل کار به کوي. قادیاني په تندر ولده مادیانان راتینګ کا، مادیانان دا وګوره. اوس دین پلازا چې جوړېږي دلته به څه کېږي؟ توهین رسالت پسې ګرځي. دین پلازا یو دکان په 70 لاکھ روپے خرڅي، د ښځو عظیم شاپنګ هال بدای. دې خوا وګوره کم سړی دلته یو کار شروع دی. دا غریبان نه دي، دا د چایو بوجای د حیات آباد نه په 100 روپے کرای باندې پېښور دکاندارانو ته راوړي. نو هغه چې پېښور ته راشي غریبان دي کوڅو کې ګرځي او منډې وایي
په سایکل چې پولیس والا وګوري واپس منډه کوي، ورپسې په لینکوزر کې کسٹم والا ګرځي، او چې سایکل پسې بوجي وګوري الا وای قانون لاس کې واغستو، الا د قانون بې عزتي وشوه، څه چلو شو؟ وای د چایو بوجي په سایکل تړلې ده. د سکیږي کنه کیږي؟ نه ټول وایي کنه کیږي، د دروغ وای ما خو وای. ٹھیک شو، الا قانون لاس کې واغستو، د چایو بوجي په سایکل تړلې ده، په لینکوزر کې ورپسې ګرځي. دا د چا قانون دی؟ د انګريز جوړ کړی قانون دی کنه؟ د پاکستان قانون خو د لارډ میکالې قانون دی کنه؟ ٹھیک شو. ها په دارو چشم ما د سایکل باندې د چایو بوجي تړلې ده، قانون ملاس کې واغستو، ما حلال کړي. خو کله انسان جوړ کړی قانون جالاس کې واغستو او غلا سزا ورکې، او کچا د خدای قانون لاس کې واغستو، هغه سره څه پکار دي؟ وای علالول پکار دي کنه؟ ها علالول پکار دي کنه؟ ها راشي. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن قرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شپږ زره، شپږ سوه، شپږ شپېته دفعې دي د الله په قرآن کې. د هرې دفعې احترام به ته کوې که نه کوې؟ په شفیع مارکیټ کې، په آرمی سټیډیم کې، په کوچی بازار کې، ٹھیک شو، پولیس ودروه چې کومه ښځه وګوري فوراً دې گرفتاره کی او تاڼې ته دې بوځي او حالات کې دې واچي. میړه راشي، رور راشي، ولې خان دا دې نیولې ده؟ نو خان دې ورته وایي چې قانوني لاس کې واغستو، ستا دې ښځې قانوني لاس کې واغستو. سړی به وایي چې څنګه قانوني لاس کې واغستو؟ دې دې ورته وایي چې د خدای قانون دی چې قرنا فی بیوتکن، ښځه به په کور کې ناستی، بار به نه وځي، او دا بار راووته، دې قانون لاس کې واغستو، دا فلانې دفعې لاندې ما چالان کړه او حالات کې مې چوړې. او به کوي تاسو پولیس والا دا کار شته چېرته که نه؟ یوه ښځه خو ونیسئ ظالمانو په حوالاتو کې واچوئ. یو دوه منیزه بوری خو ونیسئ که شل سره د چایو بوری نیسئ او 2 منه بوری نه نیسئ. خدای ته وګورئ، دې جولای ته وګورئ، خدای له به څه جواب ورکوئ، خدای له به څه جواب ورکوئ چې د انسان جوړ کړي د قانون د احترام دی چې په حوالتونو کې واچي، او د الله د قانون 1500 کاله وشو، د هغې په یوه دفعه لاندې تا یو سړی په حوالات کې وانه چوړ. خدای له به څه جواب ورکوئ؟ او د پاکستان حکمران طبقې تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ چې د الله غوندې قانون پروت دی او ته د انسان د قانون اتباع کې؟ خدای له به څه جواب ورکوئ؟ دې ته سوچ وکئ. که چا زور ټیر ته اوږه ښیي رد قانون دې لاس کې واغست. مونږ سره یو ولدار دی، ما سره کله ناست دي، نو هغه بل چل نه ورځي، خو چې څوک تیر شي او په سایکل یې غوټه تړلي، وګوره قانون یې لاس کې واغست. هغه ورځې یو سړی تېرېدو 200 بوجه په د 200 بوجه په سایکل تړلې وه. نو ما ته وایي چې وګورئ جي قانون یې لاس کې واغست او د چایو بوجه، ما چای نه دي بېخ دي